अस्सलाम वालेकुम। د پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشحاله اوسئ. ډاکټر ګلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي. ګرانو کتونکو علم بیا په علم کې پخوا به موږ ته وی چې دا آرټس دی او دا ساینس دی. بیا په ساینس کې چې دي نو مختلف شعبې دي، خو نن سبا چې دي نو په ساینس کې خو ډېر زیات ریسرچ یا څېړنې روانې دي او بیا مختلف څانګې دي. دغه څانګو دپاره پکار دی چې موږ په هغې باندې ځان هم پوه کړو او بیا دا کوشش وکړو چې زموږ را روان نسلونه دي، کمینګ جنریشن یا ینګ جنریشن، چې هغوی هم په دې باندې پوهېږي، ځکه چې د نړۍ سره تک چې دی دا د کامیابۍ علامت دی. نن موږ سره ډاکټر ارسلان عارف موجود دی. خبرې اترې به موږ کوو په آرټیفیشل انټیلیجنس. ډاکټر ارسلان عارف چې دی په غلام اسحاق خان انسټیټیوټ صوابۍ کې په هغې کې اسسټنټ پروفیسر دی او خپل چې کوم ریسرچ یې کړی دی، کوم څېړنې یې کړي دي، کوم ځان یې ستړی کړی دی، نو هغه اوس زمونږ چې کوم سټوډنټس دي په جی آی کې کې یا په سوسایټۍ کې نو په هغې کې خپل کنټریبیوشن کوي. نن موږ هغوی سره خبرې اترې کوو چې آرټیفیشل انټیلیجنس څه ته وایي، دا به زمونږ څنګه په کار راځي او د دې اهمیت یا ضرورت یا فایده یا ګټه او تاوان څه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی په خیر علي. السلام علیکم سر. اٹس ان آنر ټو شیر ا پلیټ فارم ود یو. ډېره مننه. موږ شکرګزار یو چې تاسو وخت راکړه او بیا موږ خبرې اترې وکړو. نو آرټیفیشل انټیلیجنس خیر د انګریزي ټکي دی خو داسې موږ مصنوعي ذهانت ورته څوک وایي. نو دا خو نن سبا ډېر زیات شوی دی. اے آی هر څوک یادوي که نه، خو موږ خو په پوهېږو نه چې دا اصل کې څه شی دی، دا څنګه جوړ شو، د دې مقصد څه دی، د دې تاریخ څه دی او بیا به دا موږ له فایده سره کوي. نو زما خیال دی که داسې یو په یو باندې لږ لږ خبرې وکړو نو خوند به وکړي. اول خو ډاکټر صاحب چې آرټیفیشل انټیلیجنس چې دا څه څیز دی؟ جی سر. ای آی نارملی خلک کنفیوز کوي چې موږ سره داسې کمپیوټر نارملی ای آی موږ دغه سیسټم غواړي چې هغه هیومنس په رنګ بهیو کوي. فار ایگزامپل موږ سره ټاسک موږ ته ملاو شي، ټاسک فار ایگزامپل موږ کمپلیټ کوی نه شو نو موږ ډفرنٹ پات فالو کوو ټاسک کمپلیټ کول لپاره. لکه زموږ سیسټم هغه سي ډیسیژن ریل ټایم کې اخیستی شي از موږ آرټیفیشل انټیلیجنس سیسټم دی when it behave like a human. خو ډیولپ کړی خو انسان دی که نه؟ جی بالکل ایگزیکټلی. او ډیولپ کړی انسان دی او دا ډېره زړه هسټري ده. اوس ای آی بوم دی خو دا که موږ ډېر شاته هسټري لاړ شو 1950s نه ایگزیکټ هغه نوم سمثینګ ټرین سمثینګ و. هغې دا آیډیا ورکړی وه چې وای ناٹ مشین ایکټ اور بهیو لایک ا هیومن. نو هغه یو ټیسټ جوړ کړی و، ټرین ټیسټ. نو کې به یو هیومن دوه هغه نه کوانټیټي انټیټیز نه به کوېسچنس کولو، یو به هیومن و هغه ته به هیډن نه به ورته ښکاري چې زه چا نه کوېسچن کوم، یو هیومن یو کمپیوټر. نو ایٹ دی اینډ به ښایي چې دا دې کې کوم هیومن دی کوم کمپیوټر دی. نو که هغه به غلط وښیلو نو دې مطلب دا دی چې کمپیوټر فار ایگزامپل کمپیوټر ته هغه هیومن ویله اټ مینس چې کوم کمپیوټر دی هغه هیومن غوندې بهیو کوي شي. هلته دغه کنسپټ سټارټ شو. بیا 1950 او د ای آی نوم فرست ټایم راغلی و 1956 کې یو کانفرنس کې افیشلی ای آی نوم هغه ټایم نه راغو. بیا انفارچونیټلی 1970s پورې ای آی ونټر ورته وایي چې ای آی باندې کار بالکل ودرېدلو. هغه ټایم ساینټسټ کافي ښه کنسپټس ورکړي وو، لکه اوس ډیپ لرنینګ د ای آی یو مخکې به زه ډسکس کوم د ای آی یو پارټ دی. خو هغې کنسپټ راغلی 1960s کې پرسپټرون میتھډ ورته وایي. خو ای آی ولې اوس بوم راغو؟ ځکه چې موږ سره کمپیوټرز ښه سټرانګ دي، انټرنیټ ښه تیز دی، کنسپټ هغه ټایم نه روان دی. او ای آی ونټر نه پس دوباره ای آی بوم راغلی و 1996 کې آی تھنک. آی بی ایم یو پروګرام و آی تھنک ډیپ بلو. ډیپ بلو هغه ټایم چیس چیمپیون و، هغې ته شکست ورکو. نو دوباره ټولو انټینز آن شو چې یار دا خو مطلب کمپیوټر کین بهیو لایک ا هیومن. النا کار سٹارٹ شو. بیا 2000 کې آی بی ایم کمپیوټر ښه سټرانګ شو، ښه تیز کمپیوټرز راغو، انټرنیټ ښه سټرانګ شو. نو بیا کار سٹارټ شو ای آی باندې. بیا
اوس خو دا تاسو د 1996 خبره وکړله یا د هغې نه مخکې 66 اوس خو 2025 دی اوس خو پکې ډېره ترقي شوي ایگزیکټلی ترقی ایگزیکټلی چې کله 2006 نه 2012 پورې کافی پبلیکیشنز وشو ان د فیلډ اف نیورل نیټورکس او ډیپ لرنینګ نو زه لږ audience هم explain کوم چې AI دوه ټایپس دي AI یو سب ډومین دی ماشین لرنینګ او بیا هغې سب ډومین دی ډیپ لرنینګ دوه تاسو یو ټاسک کول غواړئ فار ایگزامپل تاسو به اکثر ایمیلز راځي سی ایمیل په خپله سپیم ته لاړ شي او چې کوم صحیح ایمیل ځي نو هغه موږ سره انباکس کې راځي نو دا تھرو ماشین لرنینګ دا کار کوي لکه څوک هیومن دی هغه پکې موږ ته ایمیلز سایټ ته کې لګیا دي نو هغه سمپل کنسپټ دی فرض کړئ تاسو ایمیل کې د ډالر والا ورډ راشي یا کنګریچولیشن راشي یا لاټري نو تھرو ماشین لرنینګ موږ سیسټم ټرین کو چې دغه ورډز راځي یا تاسو سپیم کې اچوي نو که موږ خپل هغه ته وښیو چې دغه ورډز ته ډیسایډ کوه د ماشین لرنینګ ټایپ پارټ دی ای کې به یو بل د اے آئی ډومین دی هغه ډیپ لرنینګ ای کې سیسټم په خپل لیول کې فار ایگزامپل تاسو ډیفرنٹ پکچرز ورکې هیومن کیټس او ډاګز نو ماشین لرنینګ کې مونږ ته فیچر ورکو چې کیټ سایز سمال وي ډاګ لږ غټ وي هیومن چې په دوه خپو ولاړي نو چې هغه هیومنس ته اچوه چې کوم سلور خپو یو پوینټډ ایرز وي هغه کیټ دی هغه کیټ هغه ته اچوه نو که مونږ خپل کمپیوټر ته دغه انفارمیشن ورکو هغه ماشین لرنینګ کې راځي او که مونږ کمپیوټر پرېږدو یو بل ډومین ډیپ لرنینګ کې خپل on the basis of their features differentiation وکړي نو هغه ډیپ لرنینګ نن سبا ډیپ لرنینګ کافي کار روان دی 2025 کې دغه تاسو نن سبا ته ګورئ چیټ جی پی ټي نو دا تاسو چیټ جی پی ټي څنګه ځان مطابق ټرین کې تاسو سره پراپر ډسکشن کوي چیټ جی پی ټي څه ته وایي دا ریسنټلی بلکې ریسنټ دا 2018 کې لانچ شوی جی پی ټي 1 په نوم اوس د هغې لکه ایډوانس ورژن راغو نو هغه اصل کې چیټ جی پی ټي کې شاته ستا ډیپ لرنینګ موډیولز کار کی فار ایگزامپل تاسو یو انفارمیشن ورکړئ زه پی ټي وي نیشنل یو ایکټر دی هغه باره کې ماته انفارمیشن راکړه 1950s کې و نوم یې ما نه هیر دی نو آیا ته انفارمیشن ورکړي نو هغه انټرنیټ باندې څومره ډرامو یا څومره ریسرچ پیپر څومره ډسکشن شوي وي څومره نیوز وي دغه انفارمیشن څومره د کارانو انفارمیشن اویلیبل وي ایگزیکټلی که ما یا پی ټي وي نیشنل طرف نه یا بل چینل طرف نه هغه انفارمیشن ورکړی شوی نه مې وی چا په فیسبوک ورکړي دی به هر انټرنیټ باندې څومره اویلیبل انفارمیشن هغه راوالي تاسو له بیسټ پوسیبل انسر درکړي نو دا خو که فرض که موږ ته دا ټول انفارمیشن دا خو ډېر زیات دي موږ ته خو لږ انفارمیشن یا پریسایز انفارمیشن پکاري کنه ایگزیکټلی نو تاسو چیټ جی پی ټي سٹارټ کې یوز کوئ نو هغه تاسو ډېر غټ انفارمیشنز درکړي نو تاسو ته فار ایگزامپل تاسو ورته ووایئ چې ما ته 1 پیج انفارمیشن راکړه سپیسیفیک نو تاسو له ورکو هغه تاسو انفارمیشن ځان سره سیو کو نیکسټ ټایم چې تاسو هغه یوز کوئ نو هغه سره به تاسو انفارمیشن وي چې زه ګلزار صاحب ما څه د انفارمیشن غواړي نو ګلزار صاحب لانګ انفارمیشن کې انټرسټډ دی شارٹ انفارمیشن کې او نیکسٹ ټایم همیشه تاسو هغه مطابق ټرین کې لګي مطلب کنکریټ اپروچ کنه جی سر هغه هیومن غوندې بیهیو کې لګي ها خو بیا د یو دا خبره ده چې فرض کدا په دې باندې خو به کار شوي نو علي به دا موږ ته راغلي کنه نو دې کې موږ په دې کمپیوټر کې یا په دې انټرنیټ کې داسې سافټویر دی که داسې دي چې هغه موږ ته دا ټول پروسس کوي جی اوس دا کنسپټ دی فار ایگزامپل ایون تاسو زموږ ټایم کې به سی پلس پلس و تاسو ایون سی پلس پلس په تھرو هم اے آئی ټیکنیک ټرین کوي شي تاسو پایتن په تھرو هم کوي شي او نن سبا اوپن کوم سورسز دي ریسورس دي هغه هم تاسو یوز کوي شي نو چې کوم سی پلس پلس هغه به تاسو ته کوډینګ یادولو ضرورت او یا ایگزیکټ سینټیکس که تاسو فار ایگزامپل یو سینټیکس هم تاسو نه غلط شو کوډ غلط راتلو with the help of چې کوم اوپن اوس موږ سره کوم سورسز دي تاسو نه که سینټیکس غلط هم شي نو معمولی غلطي هغه خپل ټیک کوي ایون چیټ جی پی ټي له تاسو کوډ ورکې چې زه اټونومس وهیکل جوړول غواړم ما سره دغه سنسرز دي لیفټ رائټ موومنټ ما سره دغه کیمرا ده with the help of that camera left right movement کا هغه ډیسټینیشن دی او obstacle چې راځي بریک لګوه د دې لپاره ماته کوډ راکې اوب تاسو ټول کوډ په خپل درکې بل دا دی چې فرض کا دا خو ټیک ده یو ټیکنالوژي خو راغلی ده کنه جی یا یو لیټسټ ورژن څنګه تاسو وي اوس دې کې خبره ده چې د دې خو به ګټه تاوان یا فایده او نقصان به هم وي کنه ایگزیکټلی فایده هم ډیره ده نقصان اوس دا دی چې زموږ اکثر سټوډنټس ته موږ ایگزام ورکو
نو مونږ کوشش کو چیٹ جی بی ټی ما یوز کوي یا چې کوم اوپن سورسز دي انلاین فار ایگزامپل مونږ کوډ ورکو دا کوډ را ډیولپ کې روبوټیک آرم د پاره چې روبوټیک آرم فار ایگزامپل زما چې مال اوبره کدي د روبوټیک آرم سپیسیفیک لوکیشن تراشي ګلاس پیک کې ما تراشي او ټول کوډز انلاین اویلیبل دي نو سټوډنټ نه اوچتای هغه درول مو سره صدغه سي هغه نشته دي خو اوس چې کوم زموږ جنریشن فار ایگزامپل مونږ انجینیرینګ یا کمپیوټر ساينس کوډینګ از د کړه دی هغه ته چیٹ جی بی ټی شو یا دا چې کوم اوپن سورس دا فائدہ ورکي مونږ کوډ والو زموږ ټایم سیو شي مونږ ته پدې کوډ کې سدي څنګه کار کوي مونږ ته پته اوس تاسو ته پته نه کوډ څنګه کار کوي تاسو به روانه اے آی سمپل اگزامپل دی دته مونږ بلیک باکس وایو خی اوس بلیک باکس فار ایگزامپل ما کنټرول سیستم جوړ کړی د کمرې کولینګ سیستم د پاره چې 24 ډیګریز ساته ډور اوپن شو ټمپریچر چینج شو فیډبیکینګ کیږي او واپس تاسو یې سی با کولینګ لګ زیات کی نه دا پرونګ سر سنسر لګیلی او کلوز لوپ سیستم ایگزیکټلی د کنټرول سیستم ولا ټاپک دی اے آی چې دی اے آی سره مونږ صرف کنټرولر سره هم څه کار نشته چا سره هم کار نشته زه د پر دی هغه د پر ز کمپیوټر پروګرام جوړوم زه به انپوټس ورکم زه به آوټپوټس ورکم سو مزيات انپوټ آوټپوټ سي دومره خبر سیستم ټرین کیږي دومره خبر آوټپوټ دي ته مونږ بلیک باکس وایو نو اے ته نشته به درنه وس کار څنګه کیږي او چې موږ ته کوم د کمرې ولا اے سیستم څنګه آوټپوټ راکړي اے به موږ ته ایگزیکټلی هغه سیم آوټپوټ راکړي نو دې کې ډیس ایڈوانټیج دا دی چې مین تاسو انجینیرینګ نه ایډیا دا تاسو چې بیا د سټوډنټس خبره وکړه کنه جی چې فرض کوم ولا یو ټاسک ورکو اساینمنت یو پروجیکټ ولا ورکو یو ریسرچ ولا ورکو نو هغه د دې په هل مخکې خو به منګه سره د پلیجرزم یو هغه وکنه یو داغه د چک کولو یو طریقه وا یا یو گیجټو او ټرینټن چې هغه ته وی او اوس د دې هم سشته جی سر اے آی چیک هم شته دی पहिला रिसर्च पेपर कल موږ سبمټ کول نو ټرنټ ان پلیجرزم چیک به موږ سم پرسنت اوس اے آی چیک کوي تاسو چیٹ جی بی ټی نه یا نور هغه نه تاسو سمره اے آی ټولز یوز کړی دي अब کې کیچ کیږي اوس فرض کې یو کلاس کې تاسو هم په خپل ټیچینګ کوي کنه جی نو سټوډنټس نو هغه شل سټوډنټس نو دا ټولو کار چې کول نو دا خو بل غونته کې هیکټیک نه ایگزیکټلی سر دا دغه دی دا نه کیږي مانه خو لکه دی چیک ایکسترا مطلب کی ویسټیج اف ټایم دی نو زه اکثر تاسو به ایگزام ورکولو اوپن بک ایگزام نو زه اوس ورکوم اوپن بک اوپن ګوګل اوپن چیٹ جی بی ټی خو زه ټاس داسې ورکم زما دا کنسپټ دی چې ایز ا ډیزاینر فار ایگزامپل یو فارمولا د ایکویشن دی تاسو ما ټاسک راکو زه ټاسک پرفارم کوم نو زه کلم نه یادوم چې هغه ایکویشن څه دی زه ګوګل ته ورشم ګوګل نه چک کوم یا بک کې وګورم نو زه سټوډنټانو ته هم تاسو بک ګوره ګوګل ګوره چیٹ جی بی ټی خو زما ټاسک به تاسو پرفارم کوي او بیا چې کوم کوډ تاسو لیکلی دی تاسو ما ته به وایي چې دا کوډ مطلب مقصد څه دی څنګه دی نو ما ته خدا یو میتھډ لکه ایکسپلینیشن کنه ایگزیکټلی چې د مست نو ایکسپلینیشن چې او ما کوم کوډ کوم لاین څه د پاره کړی دی ایگزیکټلی سر دا صحیح بل دا دی چې artificial intelligence دا خو یو لیمیټډ دغه دی کنه بیا په دې باندې چې کوم ویریس ډپارټمنټس ان د ګورنمنټس کومنګ د خپل وطن خبرو کو د پاکستان یا د دنیا خبرو کو نو د چې کوم مختلف محکمې دي یا ډپارټمنټس دي نو هغه کې هم د حکومتونو کار غشتي شي ایگزیکټلی سر اوس مونږ یو سمپل پروجیکټ کړی دی هغه مونږ ټرای کو پیټنټ کو کرونا کې زه کرونا ویکسین ته تلم نو الته ما کوم حالات وکړو نو ما نرسز او رپورټ هم راغل چې کافي نرسز ډیث شو بریو نرسز او بریو ډاکټرز هغه حالات کې مونږ سره اخته مازن کې اډیا رااله چې مونږ کیوں نه دغه سه سرین سیستم جوړ کو چې چا نرس ضرورت هم دي درې کاله مې کار وکړو ورو اخر سنسر نه بغیر کار نه کې اخر ای چې کله موږ سره انټیګریټ کو خپل سیستم سره اوس موږ روبوټیک آرم ډیولپ کړی دی زموږ سټوډنټس نو هغه تاسو چې لاس هغه کې نو خپل وین ډیټیکټ کی تھرو ای آی او خپل الته تاسو سرنج لاړ شو سرنج ولګي نو دا تاسو میډیکل سایت تم کوي شي تاسو ډیفنس سایت تم ای هغه کوي شي یوز کوي شي نو دا خو هغه د روبوټ والا خبره شوله جی سر خو روبوټ سره ای نه بغیر روبوټ اس فائدې نشته یو به تاسو کې نوې چې کنټرولر سره کوي اے هغه کې دا فرق دی چې اے خپل ډیسیژنز اخلي فار ایگزامپل اوس سرنج لګو او غلط ځکه لګي نو اے شوډ بی ایبل ټو ډیټیکټ چې مسله رااله او زما مسله ټیکوم څنګه نو وداوت اے
که زه اتوماتیک سیستم وکړم مې بي سرنج غلط ځای کې ولګي یا الټا نقصان نو دا پاسبل دی صرف او صرف اے په وجه دا چې کوم موږ تعلیمي ادارې دي یا مختلف ادارې دي چې د هغوی کوم هغه فنکشن دی په هغې کې اے آی اچولی شو جی سر ما زه خو اوس لکه دی بلیور یم چې سکول کالج لیول باندې هم اے آی اچول پکار دي او لکس یا ګورنمنټ ډپارټمنټ چې هغوی کار کوي که نه یو خو تاسو د میډیکل هغه خو د روبوټ او د هغه خبره فزیکل شوله یو فرض که زما یو ډاکومنټس دي هغه ما اپلوډ کړل سبمیټ کړل او هلته هغوی هغه سیسټم کې اے آی فکس کړي نو که زما ډاکومنټس صحیح خو بس ما ته به هغه ریکوایرمنټ میلو شي ایگزیکټلی که نه داسې نه ده بالکل سر دا 2016 کې آی بی ایم واټسن دا کار کړو ډیفرنٹ لیګل کیسز لکه تاسو ته پته لایر تکړه لایر هغه چې ته زیات ریفرنسز پته بالکل نو آی ټول یا ریسرچ کړي ایگزیکټلی سر نو هغه ټول کیسز کمپیوټر کې واچول او سیستم یې ټرین کو نو فار ایگزامپل څه کیس راغو لایر خپل کیس پکې پټ ډاون کړو دغه کیس ته دغه څه مسله ده ای بوله سولوشن وخېلو نو هغه ډیر زیات کیسز هینډل کړي چې اذروایز نمبر اف لایرز او نمبر اف اورز یا ډیز به لګیدو ای ودین سیکنډز تاسو سولوشن راوباسي څنګه تاسو او ود ریفرنسز ایگزیکټلی سر ود ریفرنسز چې دا کیس یا دا ججمنټ او یا دا راغلی دی دا راغلی دا ټول بالکل سر او ایون میډیکل هغه کې لوکیمیا والا کافي تھرو اے آی डी کافي کینسر کیسز ټریټ کړي دي نو ډیفرنٹ کینسر کیسز ډایګنوز څنګه ډایګنوز چې شي اینه پس دغه څنګه ټریټمنټ وکړو نو دې باندې کافي کار شوی دی 2018 2019 کې نو اے آی خو ډاکټر صاحب ډاکټر ارسلان خبره دا ده چې فرض کا تاسو د کینسر خبره وکړه د هغې ویریس کاینډز دي یو تاسو نوم واغشته خو د هغې اے آی خو به الې د هغې موږ ته ډایګنوز یا پرسکرپشن راکوي چې هغه ته فیټ شوي که داسې نه ده ایگزیکټلی اوس فیټ کول دپاره یو وارې موږ ته محنت کول دي فار ایگزامپل موږ ښه ډاکټران کینو زموږ ټایم کې چې کوم ډاکټران وو ای به چې موږ وکړو ته یې ته پته ولګي چې یار دغه مسله ده او زما یو کزن ته ای ته ملیریا وه او واټ ایور ډاکټر پوینټس ډیټیکټ کړی نه وه پراپرلی هغې غلطه بیماري سره کافي اجزانو کړي دو هسپتال کې او بیا چې کوم سین ډاکټر سره ملاو شو نو هغوی ټیسټ ضرورت هم نشته د ملیریا ده سمپل نو جی سر نو وای ناٹ چې موږ ټول سین ډاکټران کینو او ډیفرنٹ سمپټمز ته وخیو هر ډاکټر یو سیکرټ هغه ای ته پته لګي لکه ټیسټ کول لازمي دي خو څه بیماری چې ټیسټ نه بغیر هم پته ولګي نو کوم الریډي هغه کو مې بي لوکیمیا یا دغه ټایپ څه بیماری چې هغه څه سمپټمز دي ډاکټر سینیئر ډاکټرز ته پته نو ای سره زموږ لکه ډیر مسلې حل کړي بیا د اے آی اکوریسی د دې د چیک کولو څه طریقه ده او ایکوریسی تاسو ای سیستم فار ایگزامپل موږ ډیولپ کو ایون ځکه هغه مثال ورکم د کوم سرین سیستم جوړ کړو نو سٹارټ کې هغه ایکوریسی خاني ای آی کار هم دای چې هغه ټرین کیږي هغه ایکوریسی خاني فیډبیک لکه ایکوریسی with the passage of time جی سر هغه چیس لما ایگزامپل ورکړو لکه فار ایگزامپل چیس پلیئر دی نو چیس پلیئر یو ټایم ای آی ته شکست ورکو نو هغه ایوالویشن وکړي چې ماته دغه موو ما کړو دې ټایم سیناریو کې دا موو چې دی اٹیک نو کول پکار مې ماته ډیفنس وتل پکاري نو هغه میموري ای سره سیو شي نیکسٹ ټایم چې هغه مووي بیا هغه ای مطابق انکورپوریټ کی دغه سمې به بل موو په هغه ته نقصان نو سو وری چې هغه ټریننګ کوي آخري ټایم راځي چې هغه څوک بیټ کوي نشي آل پاسبل سیناریوز هغه ته پته ولګي زمونږ په تاسو تعلق خو غلام اسحاق خان انسټیټیوټ چې یو ریپیوټډ اداره ده یو ډېره ښه اداره ده زمونږ په صوبه کې پښتونخوا کې په څومره ادارو کې چې دي نو دا ایز ا ډپارټمنټ کولو شوي دي یا کار کوي دا ستاسو معلومات شته جی آی کې ماته ایگزیکټ آیډیا شته یو ټي پېښور کې کمپیوټر سیسټم ډپارټمنٹ دی ای آی ډپارټمنٹ سره آیډیا نشته ایم ساینسز کې هم شته ایم ساینس جی سر دغه ډایرکټر صاحب هغه راغلی و که نه زمونږ عثمان غني صاحب ډاکټر عثمان غني صاحب نو هغه وی چې موږ هم 13 کال شروع کړل ٹھیک شو جی نو ای باندې کار کیږي لګا یو ټي پېښور کې کیږي اوس بل فردر چې کوم نیکسٹ کوېسچن هغه دا دی چې کدا موږ په خپل ادارو کې په یونیورسيټو کې دا ایز ا کورس انټروډیوس کو نو زمونږ سټوډنټس او فائدہ سي سر اداروں کے هم نقل نه علاوه جی سر ایگزیکٹلی سر اداروں کې هم پکار دي کالج سکول لیول باندې هم پکار دي او د دې اویرنس هم پکار دی چې د میس یوز هم
کیږي کنه اکثر تاسو کتلی دا ډیپ فیک نن سبا راغلی دی فلحال خو زموږ ینګ جنریشن ته دومره نشته ایډیا او زموږ جنریشن چې یو شی باندې ورشي بس بیا نان سټاپ نو پکار چې هغه اویرنس هم وي انټروډکشن سره سره اویرنس هم پکار دی او ای سره سره لاز هم پکار دي چې اوس نه مونږه لاز ډیولپ کو باقي هر انسټیټیوټ کې او ایون ای ډپارټمنټ کا نه هم وي ایون میکینیکل ډپارټمنټ کې سیول ډپارټمنټ کې میډیکل ساينس کې د دې انټروډکشن ورکول پکار دی فلیور ورکول پکار دی مطلب چې راتلونکي وخت کې به د دې خامخا ضرورت یا دا به خامخا پکاري چې دا موږ په دې ځان پیګو بالکل سر او اني کار تاسو کوي ای سره انټیګریټ کې ای آی تاسو ایډیا وشو فیوچر کې ډیجیټل ټوین فیوچر راوړل ډیجیټل ټوین هم ای آی په هغه باندې کار کې لګیا دی نو اني ټیکنالوژي تاسو چې فردر زه نو اینا خد تاسو ای آی بیسکس یا بیسیک ای تاسو ته ایډیا وي هر ډپارټمنټ کې نو مخل کې دا بل خبره ډاکټر صاحب دا چې تاسو خو چون کې سپیشلایزیشن دی په دې کې سپیشلیټي ده په ټوله دنیا کې هم ای آی چې دا نو دا کار شروع کړی جی سر ډیولپ کنټریز دي ک ډیولپ دي ک ډیولپینګ دي ایگزیکټلی سر موږ زه کورونا ټایم کې ما پوسټ ډاک کول لګیو نو موږ چې ډپارټمنټ ته انټر کېدل لګیو نو تل کیمرا لګېدلې و زموږ شکل براغو ټمپریچر براغو چې کوم کس ټمپریچر به هاي نه الارم به شو هغه आवाज هغه نوم به اناونس شو ټول ډپارټمنټ ته ایمیډیټلی میچ راغو هغه لیب پروفیسر ته هم لاړلو اوبه بعد کې روغ ته چک به کو کورونا شتاو کنه نو دا with the help of AI دا سمپل اپلیکیشن دی دا خو ګوره ډاکټر صاحب یو فزیکل اپروچ دی د ټمپریچر کنه او بل دا چې کله موږ د کورونا ټیسټ وکړو نو دا خو ټیسټ نشو کنه کورونا ټیسټ سر څنګه ټیسټ نشو مخکې خو به کورونا وخت کې به موږ یو ټیسټ وکړو هغه چې کوم ځای کې وایو هغه چې دا خو پراپر طریقه وه او یو ځای ته انټر کېږم یو لیب ته یا یو آفس ته او هلته یو ګیجټ یا یو انسټرومنټ لګېدلی دی یو آله لګېدلې ده او هغه صرف اون د بیسس اف ټمپریچر نو دا خو یو فزیکل اپروچ شو ایگزیکټلی سر خو هغه ټایم کورونا باره کې خلکو دومره انفارمیشن نو بس دا پریکاشنری یا پریډکټیو پریکاشنز چې ټمپریچر هغه ټایم دا کنسپټ چې ټمپریچر کورونا کې هاي ټمپریچر نو ټمپریچر چې هاي شي موږ پریکاشنری اسټرون ول سایت ته کو او وګورو چې نور د کورونا پھیلاویږي نه نو صرف دا اوس مطلب دا دی چې کوم لیټست موږ ګورو نو چې کڅوګ د چا وجود ګرمي دا غي دا مطلب نه دی چې د کورونا ده جی سر بالکل هغه اوس په ډیولپ کړی کنه بالکل نو اوس میډیکل فیلډ خو کورونا ټیسټ خو موږ ته فزیکلی کول پکار دي مطلب کوو هغه ای په تھرو موږ نه شو کوي اوس فیوچر کې دې باندې کار کیږي ویکسینیشن مو شو مې بي دې کې سمپټمز راشي نو بیا تھرو ای آی یا تھرو اگین ای آی یوازې کار نه کوي موږ ته سنسرز په پکاري فار ایگزامپل د کیمراز یادوم لګین یا هیټ سنسر ټول انټیګریشن هغه به ډیټا ورکي ای آی تاسو کوم سیستم ټرین کړي او تاسو آوټپوټ درکړي چې د کرونا شته یا نشته فار ایگزامپل کرونا غي یا سبلس اپلیکیشن نو هغه سیستم زمونږ چې کوم سټوډنټس دي یا فرض که ستاسو چې کوم اداره ده دا سټوډنټس چې په ای آی کې یا تاسو په خپله کړی دی سپیشلایزیشن چې دوی ای آی باندې ځان پوهې کړي یا په دې کې کار وکړي یا په دې کې خپل سپیشلیټي سلیکټ کړي نو دلته به عام زمونږ ژوند کې به څه فایده راشي اگین with the help of AI زمونږ ډېر پروجیکټس دي ډېر لکه موږ دا خبره زه کوم ډاکټر صاحب چې موږ خو ګوره چې کله کمپیوټر راغی کنه نو موږ په کمپوزینګ کوو د ټایپ کار هم ته اخیسته کنه نو که ای آی خو موږ اوسه پورې صرف دا لیدلی دی چې یاره که چاته پروجیکټ ورکړي اساینمنټ ورکړي پریزنټیشن ورکړي سټوډنټس نو دغه پورې موږ لیمټ ساتلی ده خو موږ خو وایو چې یاره دا خو یو ځل روزي کنه سوسایټۍ ته به راځي اوس سوسایټۍ سره چې کله ای آی موږ لینک کو یا د سوسایټۍ ته راشي نو سوسایټۍ کې ته څه فایده مې بالکل سوسایټۍ کې زموږ الریډي ای آی شته لکه تاسو یوټیوب څنګه تاسو چويس یې مطابق تاسو ته ویډیوز زغ کی دا مې د هیلپ اف ای آی کار کې لګیا دی دا سه یوټیوب شو نیټفلکس شو دین علاوه ټسلا خو اوس پرې دولو اټونومس چې کوم ویکل دام سوسایټي کې راغلي دي with the help of AI نو ای آی دا خو یو اسپیکټ شو کنه چې موږ ته به د خپل چایس ویډیوز راشي جی سر نو هغه خو مطلب څه خاص فایده نه ده خو یو انډیویډوال فایده ده کنه موږ خو وایو چې کلیکټیو به د دې نه فایده څنګه اخلو اگین ډیفرنٹ اپلیکیشنز فار ایگزامپل فیوچر کې موږ دام کوي شو اوس یو وانټډ کریمینلی او زموږ
اگین اے آی کې موږ سره سنسرز پکار دي اوس کیمرا موږ پوره په خبر کې لګېدلی دي چېرته چې کس وانټډ راځي تھرو اے آی هغه موږ ته راتلی شي هغه سیګنل چې فلاني کس فلاني ځای کې دی نو پولیس لایف هم ایزي شي دا ون اپلیکیشن دغه شو میډیکل پوینټ اف ویو سره تاسو ډیفرنٹ دا چې کوم دا ټریس کیږي نو دا موږ چې دا بایومیټرکس یا دا چې دا د سره لینک شوی کدا څنګه بایومیټریک نه علاوه اوس فرض کرو زموږ ملک کې بایومیټریک دومره عام نه دی اکثر خلک وداوت بایومیټریک هم ګرځي دي ټیک اوس فرض کرو تاسو ما ټاسک راغو چې د فلاني کس حیدرآباد کې وات ایور کیمرې کې کله هم دا غي فیس مطابق فیچرز راغو الته موږ ته سیګنل راځي چې فلاني کس هلته دی اوس دې کې غلطي چانس هم دی اکثر خلکو شکلونه سیم وي نو چې کوم ما تاسو ته غوږی مثال درکو چې هغه ټمپریچر بیس باندې مې بي غلط فالز لامون کې دی شي نو ای باندې موږ 100% ریلای نشو کوي او سړی یو ګرم ځای نه راشي एकदम نو هغه هم موجود ګرم وي ایگزیکټلی دا خو ما ته تاسو چې دا خو فزیکل شو ایگزیکټلی بالکل ټیک نو 100% ریلایز موږ دی ونه شو کوي اصل کې ایریا ای آی چې دی اوس چې کوم ای موږ ډسکس کو اټونومس یا دا کوم چې سپام ایمیل ما خبر ورکړه دا بالکل بیسیک لیول ای آی دی اوس ای موږ سیستم ټرین کو سیستم زموږ کارو کو خو هغه فیل کوي نشي لکه ای سپام ایمیل بیل کو هغه ایمیل ریډ کوي نشي هغه سه ایموشنل هغه نشته دی سیستم والا لکه موږ خو غواړو چې هیومنز پرنګي بیهیو کوي نه پس نیکسٹ ای آی دی جنرال ای آی هغه بدای چې هغه به کوم ماشینی هغه ایموشنل هم خپل ډیسیژن هم کوي فور ایگزامپل تاسو فیلینګز اینڈ سینټیمنټس هم پکې راشي هغه به تھرد پارت دا سپر ای آی دی هغه ته ساينټیسټ دا ټرای کې لګیا دی چې کې فیلینګ سینټیمنټس نه علاوه او د قابلیت که خدا خواسته کرونا ټای بیماری رااله اب ودین ډیز دا غي موږ ته تشخیص راکې یا گرین ټیکنالوجي کا سولوشنز دی ډیولپمنٹ اف ټیکنالوجي موږ د اب موږ د ډایرکټ سولوشنز راکې سپیس ایکسپلوریشن به ډایرکټ کوي خو دا غي به یاره دغه د چا به کنټرول کوي بیا څوک نو هغه ساينټیسټ وی چې کېدی شي هغه هیومنز بیا کنټرول کوي نه ها هغه سپر ای آی دی خجی نو د بالکل د بیسیک ای آی سپر ای آی مینس کې کوم پورشن دی هغه دای فور ایگزامپل موږ کمپیوټر له یو ټاسک ورکو فور ایگزامپل د انټرنس خبره وکړو چې ته کرونا کسان ډیټیکټ کوه اب هم ډیټیکټ کی او عین علاوه قبل سره ټاسک کی اب هغه هم کول سٹارټ کی مې بي سایت ته کسان چیس کی نو هغه سیستم چیسمز د کی وایي چیسم کوم نو نورمال هیومنز پرنګي کوم ټاسک تاسو ورکوي عین خو د خوم زی خجی دا خو یو خو میډیکل لاین شو یا میډیکل فیلډ شو یو انجینیرینګ شو اوس چې موږ کم د بزنس کلاس دی یا اصل خبره خو بزنس ته کنه نو جنریټینګ اف د منی یا دا غچ کم یا د هر یو ادارې چې دی نه خو د بلډ سټریم چې دی خو فاینانسز دی کنه جی نو په بزنس کې هم آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی کار کوي شي فور ایگزامپل بزنس ز کوم منرالز لپاره زه منرالز کول غواړم نو ای آی په تھرو چې موږ سره ټول ډیټا چې کوم ټایپ غربي هغه کې ما سره فلانیټ ټایپ اف سټونز ملاوي دي شي یا ګولډ ملاوي دي شي نو ټول انفارمیشن زما سیستم چې دی پر انټرنیټ نوالي او چې ما ته کوم هغه ټایپ غرخ کاری زه په ټرای کوم او بیا بل کانفیډنس کوم ټرای کوم فور ایگزامپل سٹارټ کې ما ته څه اوټپوټ نه راځي زه به لګیم زما سیستم ماتل چې یار دی غر کې دغه ټایپ پورشن یو خټه دغه سی وي دې کې درنه ګولډ دی نو دلته خدا خو بیا ساينټیفیک شو کنه جی بزنس لکه چې زمونږ څنګه ترانسپورټیشن دی یا زمونږ د کماډیټي ده یا زمونږ چې کوم بزنس کې اغشتل دي خرڅول دي په دې کې به څنګه هیلپ کوي ها دې کې بزنس فور ایگزامپل اصل خرڅول تاسو کوم مثلا پوښتنه اپټمایز کوي شي اوس فور ایگزامپل آی بی ایم دی هغه یو کمپیوټر خرڅي دوه کمپیوټر جوړي ډیلی او دوه کمپیوټر 200 پیسز خرڅي د یو پرایس ډیفرنٹ دی د بل پرایس ډیفرنٹ دی اوس ایسره مې بي دومره پروفټ نه راځي ای ته کوم د پرابلم ورکو دا یو پرابلم دی هم هغه ل اپټمایز کی سیستم چې ته کمپیوټر ا 100 مخرڅه ته 50 خرڅه کمپیوټر بي لږ زیات خرڅ کا بیا به تل میکسیمم پروفټ ملایوي دلته مونږه ای انټیګریټ کوي د اپټیمایزیشن ټیکنیکس کې
मतलब چې هغوی دا ایز ایډوایس په وته راشي که نه اپټومایز سولوشن ایډوایس بالکل صحیح اوس فار ایگزامپل هغه 100 دوه کمپیوټر جوړي خرڅي مې بي هغه یو کمپیوټر 50 پیسز جوړي بل 100 جوړي نو ته آوټپوټ زیات ملاويږي پرایس داس ډیسټریبیوټ نو 50 کمپیوټر چې کوم ایکسترا لیبر کاست دی هغه هم سیف کیږي او هغه ته آوټپوټ هم زیات ملاويږي نو آرټیفیشل انټیلیجنس په وجه باندې با مین پاور یا منګه چې وایي افرادي قوت یا د انسان ضرورت نو دا به بیا کم شي جی سر دا خو ډېر غټ ایشو دی چې مین پاور به کمیږي مین ټارګټ هم دا دی چې موږ تکله سه پروجیکټ راشي نو موږ چې یار منیمم مین پاور یې پکې نو چې لږه مین پاور از موږ یې لږ داسې نیگیټیو فیډبیک ورکو چې یار دی کې خو هیومن شته دی نو فایده څه وشو زما چې کوم پهله سرنج کنټرول سیستم موږ جوړ کړو نه کې نرس بدلته ډاټ لګول چې غلط ځکه سرنجونه لګي ایو نه اعتراض شو چې دی کې خو نرس اسیم ده نو به فایده څه وشو او زموږ سیستم اکسپټیبل دی چې کې بالکل انمینډ اینوم دی انمینډ سرنج کنټرول سیستم آئیډنټیفیکیشن څنګه کیږي تھرو اي اي موږ کیمرا لګول ده او کې سنسر دی هغه وایټ بلډ سیلز او ډیټیکټ کوي نو زموږ وینې کې وایټ بلډ سیلز هم دی ریډ بلډ سیلز نو وایټ بلډ سیلز نه سره د وین هغه راشي موږ سره پیټرن راشي موږ اپټومایزډ هغه کوو چې وین بالکل میډل کې او انګل هم چې کوم د میډیکل پوینټ اف ویو سره کوم انګل ای کې بیا زموږ روبوټیک آرم سرنج انسرټ کیو کوم په عام جبه کې خبرو کو ډاکټر صاحب د تاسو چې کوم خبره ده نو موږ چې ډاکټر له ولاړو ناغه وی چې ورګه رک د معلومو مو بیا باغی کې هغه منل نو دا چې کوم ای آی د تاسو کوم ډیزاینینګ دی نو دا هغه سي معلوم کی دی ډایرکټ تاسو ته کیمرې کې اکوریټ تاسو ته د بلډ کې کوم هیموګلوبین لیول تاسو چې کوم وین دی او تاسو ښکاری تاسو به کې څه کار نه کوي چې کوم تاسو سیستم دی هغه خپل کې سرنج انسرټ نو بیا چې کوم انسټرومنټ دی هغه خپل بالکل صحیح ځای کې ولګي ایگزیکټلی دغه سره روبوټیک آرم د 6 ډیګري اف فریډم دلته فکس دی نو دلته وین کې لګي نو دغه موومېنټ وشي ایگزیکټلی ته سرنج راشي او به دلته موټر لګیل نو هغه سرنج پریس کی به واپس دغه سره لاړ شي نو دا موږ پیټرن پروسس کمپلیټ شي جی سر ٹھیک نو دیونه اعتراض هم لکه چې دغه سیفټي فیچرز لګ نو ای دا زه هم کنه چې دا دومره خو مطلب دا چې سرنج خو مخ کې رسو کېدیم شي ایگزیکټلی نو ای کې بس دغه ایشو دی چې 100% ریلاینس نشه کوي خو ساوث کوریا کې میډیکل سرجریز او ایون د بون میرو سرجریز دا دی کې لګي دي روبوټکس په تھرو کوي یا پراپر ای کړي د خون سره دا ټیکنالوژي دا چې هغه روبوټکس ډایرکټ موږ ای سره کو ریموټ کنټرول په تھرو نه کو ای په خپل کې دی باندې کافي سم ریسرچ روان دي پاکستان کې سونا پرسنټیج موږ ویلی چې ای آی چې د هغه یوټیلایز کیږي یا استعمالیږي کاغه نیگیټیو ده او پوزټیو ده آی وډ سي زکه خو خپل د فیلډ کې ماته خو زیات ښکاری ماته لګي 70% 60% 70% almost پاکستان کې روان کار یونیورسيټیز کې خور چرته روان دي ایون ای ډپارټمنټ نوم وی پکې کار کوي دا یونیورسيټي کې هو یا ادارو کې مختلف ادارو کې هغه خدا دې چې خلک به خپل هغه معلوموي کنه چې را ماته دا پروجیکټ راکې ماته دا خو مس یوز شو کنه دا خو هغه نیگیټیو امپیکټ شو او پوزټیو بسو نه تقریبا پوزټیو زه ایگزیکټلی پوزټیو خبره کوم لکه موږ سر پروجیکټس کو د ډیفنس ادارو سره هغه ټول ای باندې شفټ کولو ټرای کې لګیا دي ایون موږ لاست ټایم تلیو تاسو سره غب شپ لګیدو ای ډی سیب زموږ شکل دورانی سیب وایټ کړیو ډیجیټل سمارټ سټي نو التغی گاف کولو ایس بسز ماته یاده کته کوي شي اغیم ای کې انټرېسټډ لکه ایون لکه یو سوسایټي د هاوس سوسایټي تاسو سوچنه چې دلته هم ای کې انټرېسټډ نو اغیم ای کې انټرېسټډ دی چې موږ کوم کسان راځي هر یو کس بس مونږ ټیګ وغیرہ چابي وغیرہ نه بس انټر کیږي او مونږ وایي چې بس دا فیس چې دی دا د فلانې کور اونر دی او دا الاو کې د گاډي مې الاو کې او فورس کورو سو پرابلم میکر نه چې پته ولګي چې فلانې کور چې هغه پرابلم میکر دی نو آی تھنک مور دین 70%. اخیری سوال ډاکټر صاحب هغه دا دی چې فرض کا منګه د آرټیفیشل انټیلیجنس منګه ایز ا سبجیکټ وې نو پراتلونکي وخت کې کم از کم موږ سره اویرنس خوراشي کړه ایگزیکټلی سر ځکه چې سیر ای کورس به تاسو ته د قابل نه تاسو به پروجیکټ هم کوي شي یا دا به تاسو به د سب کلاسز ماشين لرنینګ ډیپ لرنینګ جنریټیو ای آی هو تاسو څنګه د سجیشن دی مخل سکول کې کالجز کې ای آی یو شارټ کورس ونه پکار دی زموږ جی آی کې سمر بوټ کیمپ کیږي هغه ای د لپاره د ای هوپ نور یونیورسيټي کې کیږي
نو زه ټول ویلکم کوم سمر کې تاسو خپل ماشومان را لګی شي ای اویرنس لپاره البته د هغې ته ایجوکیشن لکه ټریننګ غوندې کوي او شارټ کورس شارټ کورس بالکل ډیفرنٹ ای ټیکنیکس او لاست ټایم ډېر کامیاب تلو زموږ چې کې ډاکټر خرم جدون دی هغه کوي زموږ پروډکټر صاحب دی زیدی صاحب اس ام زیدی هغه هم ریسرچر دی زموږ چې کوم ریټر صاحب دی فضل خالد صاحب ستاره امتیاز نو هغه خپل ریسرچرز دی ای کې ډېر انټرست راخلي ٹھیک نو صحیح جی ګرانو کتونکو موږ خو کوشش وکړو چې په اسانه ژبه کې ته یو ګران خبرې وکړو خو بیا هم انشاءالله دا امید دی چې تاسو پېښ شوی ځکه چې ډاکټر صاحب کوشش وکړو چې په اسانه ژبه کې آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذهانت چې دی دغه ټیک دا مشین به راشي او انسان چې دی د هغه قدر یا د هغه کار به کم شي خو بهرحال موږ وایو چې هر څه راځي خو چې زمونږ د انسانیت دپاره زمونږ وطن دپاره زمونږ د خاورې دپاره زمونږ سوسایټۍ دپاره ډېر مفیدي او ډېر ښه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت راکولو د خبرو اترو کولو ډېره ډېره مننه تھینک یو سر ګرانو کتونکو موږ سره ډاکټر ارسلان عارف اسسټنټ پروفیسر غلام اسحاق خان انسټیټیوټ موجود و موږ شکرګزار یو چې موږ له وخت راکړه خبرې اترې تاسو واورېدلې همدې سره د خبرو اترو وخت پای ته رسي ډاکټر ګلزار جلال تاسو نه رخصتېږي د الله په امان